نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدا شو ابو لهب د الله د رسول ترلې ډېر زیات اذیتونه او تکلیفونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لیکلي تر دې چې الله قرآن کې د هغه د تباهۍ د هلاکت د بربادۍ دپاره د هغه په نوم باندې یو سورت نازل فرمایو سورة اللهب الله فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب دواړه لاسونه د ابو لهب هلاک شي تباه شي څوک چې زما په محبوب باندې کاڼې ورې دغه لاسونه دې ختم شي هغه نو ابو لهب یې ترو واره پیدا شو درواره په خوشحالۍ کې چې چا زیر راوړو نن هم دا دستور دی د چا نوسي پیدا شي چا واره پیدا شي چا خوایې پیدا شي دا یو خوشحالي یو زیری وي څوک هم چاته زیری اوسي نو ورته وي زیری به راکې یو خوشخبري درته وم تا ته خلک د خپل وس مناسب چاته جوړه چاته پیسې هغه زیری ورته ورکړي دا الله د رسول دا تر ابو لهب د 200 نوم یو کله چې دا نبی علیہ السلام پیدا شو نو فوراً خپل آقا او مالک ته په منډه راغله ورته وی ای مالکه ستا واره پیدا شو وی ابو لهب ډېر خوشحاله شو په دې باندې او فوراً یې هغې ته اشاره وکړه د ګوتې اشاره یې ورته وکړه چې ته د دې بدله خوشخبرۍ کې آزاد یې تا ته ازادي میلاو شوه دا ما باندې ډېر لوی زیری وکړو ډېره لویه خوشخبري دې په ما واړوله نو ګوتې اشاره یې وکړه ته آزاد ابو لهب په خپل ژوند باندې ډېر تکلیفونه د الله رسول ته رسول تر دې چې د الله د رسول بل ورانې د ابو لهب په 2 زامنو باندې کوېدلې وې او بیا څو شول کله چې دغه صورت نازل شو سورة اللهب زامنو ته یې ویل لاړ شه او دواړو لورانو ته ورنه طلاق ورکړې او دواړه لورانې ورنه کور ته راولېږلې ښځه وه دومره تکلیف به د الله رسول ته رسو چې په لاره به یې غنې ورته و ابو لهب د نبی علیہ السلام په پیدایش په خوشحالۍ یو کال کړی و وی کله چې وفات شو د وفات نه پس یو کال تیر شو عباس رضی الله تعالی عنہ خوب کې ولیدو ابو لهب ورته وی ابو لهب څه حالت دی ورته وی ستاسو جدایۍ نه پس مې ډېر بد حالت شروع شوی دی خو یو خبره ده